محمود غزنوی رحمت الله علیه ډېر لوی انسان تیر شوی تاسو ته پته ده ډېر لوی بزرګ او بهادر انسان نو د چې کله د هندستان فتح کاو نو د سره د هندوانو د سیکانو د خلکو سره ځای په ځای جګړې کړې دي نو الله ولې یو طاقت ورکړو مجاهدین ور سره مخه ته وته سو قدرې نشو چې هغه بت پرستو ته پتاو لګید چې مونږ خود د مقابله نشو کولای نو هغه مینس کې په خپل مابین کې مشوره وکړي چې سو سره بعضی کسان وتوی په خزو باندې دیو نو پاغه علاقه کې چې کومه خوبصورت او ښکلي جنکه وي هغه جنکه راوسته او اغویله په تالونو کې قیمتي ملغلره او دا شزونه قیمتي دا پیسې او درهم دینار هغه وخت کې څه پیسې و او دا کالی دا یو ته پاغه تالونو کې خودل او هغه خزونه هغه پړونه لپټې لري کړې او د محمود غزنوی دا په ډیر وخت شو او دا د کوره بار پاتې شوی دی نو د دوی خزو تاجت ته نو تاسو ولا وغه خزي مزین کړي وی تاسو د اعمال او دولت ولا یوسه نو چې هغه په تاسو باندې نظر پروزي نو که تاسو چیړي او صدر سره کوي نو تاسو بغږ نه کوي نو که دوی تاسو سره بد عملی وکړه باز د دې نه پس دا زمنګ د مقابلې نه دي ځکه چې انسان بد عملی وکړي خدای الله نصرت او امداد ته پاسې ده دغه خزي چې د محمود غزنوی د مخ لراله محمود غزنوی چې پیښو چې ماته خو جنکه او خزي تیاری کړې دي هغه خپل مرګري پوجي کېنه او هغه ته یو زبردست تقریر وکړ چې ګوره پام بکوي چې تاسو هیڅ کله ناروا نه کې دغه جنکو ته به تاسو ګوره هم نه او د خپل صادرونه به ورلور کې چې دا د هغوی پړو نشي چې هغه جنکې راله او هغوی محمود غزنوی د لښکر ته مخامخ شوې وایي موږ د مال او دولت راوړی دی او د مال او د دولت لپاره تاسو لګیا یې دام راوړی دی نو دا مال او دولت والے خو موږ سره جنگ مکه سومنات نه وړي دوی ورته هغه چې څومره مال او دولت یې په هغې تالونو کې راوړی نو هغه مال او دولت یې ورته واپس که او هغوی له هغه خپل صادرونه ورکړل ورته ویې دا والې دا ستاسو پړونو شنې غېځې هغې کاپرانو چې دې ته وکتل چې دا لا څنګه مخلوق دی د کور نه دومره بار پاتې شوي دي په زنانو په مال باندې بالکل نظر نشته هغوی یېرېدل لاړل سومنات یې فتح کړ خو پخوا به د بادشاهګانو ځان سره یو هوښیار انسان ګرځو چې کله د هغوی هغې ګرجې ته دوی وردننه شو چې ویې کتل نو په هغې ګرجه کې یو بوت دی بوت او بالکل په هغې محل او په هغې کوټه کې د منځ کې دقه شانتې ویزان دی نه ورته د بره نه څه شته چې راځوړندي نه د لاندې نه ورته څه سپورټ شته نه د ښي طرف نه او نه د ګس نه او نه د مخې نه او نه د شا نه محمود غزنوي حیران دی چې پروردګاره دا بوت په دې هوا کې داسې ولاړ څنګه دی دوی ومړقه خو هغه ړقینه خوځي نه دی حیرانه دی هغه ملګری هغه هوښیار انسان ورته څه وایي ورته ویې بره کسان وخېجوه چې د کوټې چت وسپړې دی ورته وایي د کوټې دا چت را باندې ولې سپړې دا بوت ولې نه ماتوم ورته ویې د کوټې چت به سپړدل غواړي دا په خپله مات شي محمود غزنوي ورته وایي چت کې اخیر څه دي ورته ویې چت وسپاړه په خپله به درته پته ولګي چې چت وسپړې چې کله کسان یې به راوخېجول او د چت د ماتېدو هغه اوزار یې ورکړه چې په چت باندې شروع کړه هغې کې یو غټ مقناطیس خو چې هغه مقناطیس هغوی اوچت کړه چې ډش شو نو هغه بوت دې ځمکې له راپرېوت چې بوت ځمکې له راپرېوت هغه بوت ټوټې ټوټې شو هغوی په یو دیوال کې مقناطیس لګولی او بل کې بره لاندې په یو داسې مقناطیسونه چې د ټولو طاقت یو مرو دی خو یې په هغې بوت کې م لګولی بره مقناطیس ځان ته راښ که لاندې ځان ته راښ که ښي طرف ته ځان ته راښ که ګد طرف ته ځان ته بس په دې منځ کې په هوا کې ولاړ او چته تللی نه شو نو دغه بوت لاندې ډډ نو چې ډډو نو دغه کاپرانو چې به کله د ګرجې ته پیسې راوړي نو چې به زیاتې شوې نو په هغې به یو قیمتي ملغله راواغېشته نو هغې سټ کې سرو نو هغې سوري کې به یې وله ورواچول نه هغه بوت د ملغلرو ډکو نو چې هغه د ځمکې له راپرېوت نو ټوټې ټوټې شو هغه ملغلرې ته پرېوتې نو هغه ملګري ورته وایي محموده بیا دې ومونته زمونږ خلک وایي محموده بیا دې موته هغه ورته محموده بیا دې ومونته هغلته خو د هغې جینکو ته هغه مال او دولت واپس که د الله د رضا دپاره او د مجاهدین هغه صادر یې ورته پړونه کړل دا د الله د له نور مال درکړه
نو دغه کافرانو چې د مسلمان و پس باندې ورونو په دې خزو باندې و او چې غوی د قران حکیم په آیات باندې عمل وکړو وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم او مؤمنانو سترګې ښکته کړي او د خپل حیاګانو حفاظت وکړه الله فتح کامیابی ورکړه مال یې ولا ورکو د کافرانو دغه چال نوم بچ مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه په یو کتاب کې لیکلی د دې فراست متعلق او د پوهې متعلق و یو زمری و نو چې کله د بچی د زمری او د زمری له غټ شو نو دوی کې خو طاقتي نو د مور وته وی چې بچی تعالی الله دومره طاقت درکړي چې په دې صحرا په دې ځنګل کې تا ته څوک هم نشي ټینګېدی چې پچا ورځې نو ورځه هر چا سره چې پنجه کې نو پنجه کا ور سره هر چا سره پنجه خو انسان سره نه پنجه دی د انسان نه ویرو چې کله د زمری دا بچی له غټ شو نو دوی یره چې انسان پکې څه سیز دی چې مور راتوي په ځنګل کې چې پچا ورځې پاغه ورځه خو په انسان باندې ونه ورځي چې دا به پکې لاسي نو یو ځای کې را روان دي نو داسې خر ولا مخله ورغلی دی چې هغه ته کتلی چې دا روان دي معلومیږي چې دا انسان دی چې پاغه خر باندې ورغه هغه وته وي ته انسان او ته پام کوه ګورې کاکا چې ما ته سونه وې ګورې زه خو ستاره یوې سپېړم نیمه خو ګورې پام کوه د انسان نه بزان ساتي دی وته مړ انسان پکې لاسي چې دا سه مخه ته روان دي نو اوخ ولا مخله ورغلی چې هغه ته کتلی چې دا خدا سه غټ غونته شی دی هغه ته وی خلک ته انسان ته نه زمور یار علماء او ته بابا ما درانیز دی نشي ګوري زه خو ستاره یوې سپېړم نیمه خو ګورې انسان نه ځان ساته موږ دومره غټ غټ زناوري په موږ باندې کارونه کوي د یو ځای نه رانه بل د یو طرف نه بل طرف تر باندې بارونه وړي هغه خو پرې خلې داسې یتیمه خله ورغلی دی چې د خدا سه حالت هم دی او دا خدا سه سبله بلا وته وی ته انسان هغه وته زه انسان نیمه وګوره د انسان نه ځان ساته چې موږ ولګوتو کې ورشو موږ کې زنجیرونه اچي دی وته یره د انسان به کم ځای هغه وته اراده چې وی خیم درته دا سه لګې دی را بار کړی دی نو یو ځای کې یو ترکان دی ترکان زوی دی هغه لګیاري او یو غټ لرګي ور سره دی او پاره باندې هغه لرګي ریبي وته یا هغه چې ناستي وته وی د انسان دی نو چې دې کله هغه ترکان هغه بچی لراغه ترکان لا ماشوم لا نو چې هغه ته قتل ناغه لګیاري پاره باندې ریبل کوي چې هغه ته قتل نو دا سوي خاندل یاره وی زما مورب سقه مقلوا وی زیله بلا دل يرولم دلته کوم یو لته ورته هغه ځکه به مغرزولي هغه وته وی ته انسان هغه چې وته دا سو قتل یا او انسان وته ولې سکار د شته سزمري کاکا و یاره زرا غلی ما او تاسو سره کشتی کوم زستا زور ګورم هغه وته وی سید او به کشتی خدا لرګي ری به منو شه دورې بنو بیا به کشتی وکړو هغه لګیاري په مزه مزاره راکاږي دی وته شابه کنه هغه وته زما پلار تل اوس په پلار راځي او ما ته پلار ویلی چې زر اعظم چې د لرګي درې بلی نو کوس تاسو سره په کبډی شم او پلار می راشي ابا می راګیر کی په والو به می مړ کی چې ماره ته لرګي یاد کو چې ورې بوته کبډه کې نو اورېګه چې د لرګي ورې به مانو چې پلار می راشي قاریږي بنا او په دې میدان کې کشتی پته به ولګي سر اخکته کو ترخص و سره راغم د نظر لاندې ساتي چې راځي په دې به عوام او خپه مزه مزه غاره راکاږي نو دا زمری وته مړه شابه کنه دا خو پتا بلا وخ واغشته او دې ترکانانو ته کړي خیال کړی چې دا لرګي ریبي نو پانه پکې ورکړي ناغې لدا شي لکسات پس ټکول کې نه لرګي لکولوش ناغاره پکې پاسانه راخلي کیږي نو چې هغه اره راکاږي لکسات پس هغه پانی لټک ورکی نو دا زمری وته ادارې پکې سور کړی دي سات لکسات پس ولا ټک ورکی هغه وته وی ګوره ته پهلوان یې کړ دی وته ویا نو دا سه پروګرام دی چې ځته د اتراشه په دواړو پنجو باندې لرګي کې چوندې کې ګوتې ورکا متبه مولا زور ورکی او زبان پکې را راکاګم نو بس ضربوري بلش نو کوشتي به دی وته ډیره خدا نو چې دې کله ورغی نو اشاره ته پکې را پنجه ورکا نو چې د پکې څنګه را پنجه ورخه تکړه کنه هغه ته هغه پانه وخه بس هغه لرګي پر یوځای شو ناغخ په پکې ګیره شو دی وته خپل اخلاص کا او ته صبر وک ګورو د ترخصته ګوتې کوي پدې سکه وې پدې بدلوس دا مازغه شیندم کنه هغه ته پام کوغره په ترخص میونه وي شاته زمری ټول لاړلې دغه وخت کې زمری ته پتو لګید چې ما ته مور وی چې ارچا سره پنجه انسان سره نه پنجه دا نه چې دغه یو طاقت ته خو د انسان له الله یو پوهه ورکړي چې هغه پوهه زمنګ نشته
نو دی مسلمان له الله پاک یو فراست ورکړي یو پوهه ولا ورکړي